ته خو خپله په زرګونو غلطۍ وکړې خو بیا هم د خپل ځوان سره مینه کوې او بل چې یوه غلطي وکړي نو د هغه نه نفرت شروع کړي د ما ګلاب وروره یوه ورځ یوې چرچڼې په خپل چونچ کې یعنې په خپلې خولې کې د سمندر نه به اوبه راوړلې وو په خشکۍ کې به یې غورځولې نو یوه ورځ کراغې ته پوښتنه وکړه چې دا څه کې نو هغه چرچڼې ورته ویلې چې ما بچی د سمندر ډوب کړی ده او زه دا تشم چې ذاتې هغه خپل بچی راوباسم نو هغه مرغۍ ورته وایي چې ته به دا سمندر تش کې نو هغه چرچڼې ورته وایي چې ګوره سلا مه راکوه مرسته مې وکړه ملګرتیا مې وکړه چې مرسته مې نشي کړی نو سلا مه راکوه نو دغسې ډېرې مرغۍ جمع شوې تر دې پورې چې په زرګونو مرغۍ راغلې او د دې سره د سمندر نه یې اوبه په خپلو خولو کې شروع کړې او بر له به یې غورځولې نو د پاسه نه الله تعالی وکتلو او بیا یې جبرائیل علیه السلام له ویل چې منډه لاړ شه ځمکې له او د دوی مرغونه پوښتنه وکړه چې دا سمندر تاسو تشوی شو چې هر څه جواب یې در کړو نو بیا هغه بچی د چرچڼې راوباسه نو چې کله جبرائیل علیه السلام ځمکې له راغلو د چرچڼو نه یې پوښتنه وکړه د مرغونه چې تاسو دا په دې وړې خولې باندې چې څاڅکي اوبه پکې رسي دا سمندر به تاسو تش کړو نو هغه چرچڼې ورته ویل چې انشاءالله بخیر جبرائیل علیه السلام هغه سمندر له حکم ورکړو هغه د چرچڼې هغه بچی بر له راوغورځوه نو دا کیسه ده همت مه بایوه که چیرې په خپل ژوند کې شکست وخورې نو فتح د تو مقدر ده دا د فتح یو علامت ده د خپل ځان خلاصولو ډېره ډېره مهرباني خوشحاله